اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جی کتون کو څه ټیکنیکل مسلې دی وجه نموږه په لایو چې کوم سټریمینګ واغې کې خلل روغللو زه موجود یم دی وخت کې ډي پی او کرک جناب طارق حبیب صاحب سره چې هغه د څه تعارف محتاج نه ده د نه پیله هغه په اقوام متحده کې څلور کولا تیر کړی دي یو ان میشن کې په مختلف ممالک کې مردان کې پوته ده پېښور مختلفو ریجنز کې هغه اس پی پوته ده دی وخت کې هغه د موږ ډي پی او کرک لګیدل ده هغه سره موږ خبرې کوو خصوصا د امن او امان حواله سره د منشیات چې کوم تدارک خلاف د مهم شروع کړه د متعلق په هغه سره موږ خبرې کوو ټولو نه پیله جیتو ته موږ خوش آمدید یو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمخ کې زبدي خان صاحب تاسو د اج ټي وي د شکریا ده کوم چې ټول نم نامه مقرره کا چې زه د خرق عوام ته ډایرکټ مخاطب شم ډیره مهرباني سرجی لګ کتا سمون ته وای چې تاسو چې کله نه راغلی د منشیاتو خلاف تاسو څه اقدامات کړي وو سپری او د امن او امان چې کم دی ځلې کې دی حواله سره تاسو څه کړي جناب دا زموږ already مخکې نه ماته پته و زما خوش قسمتي ده چې د کرک عوام ډېر ایجوکیټډ تعلیم یافته او په ښه عهدو د دې ملک خدمت کوي په دې already ناست دي په ښه عهدو باندې زما دې وخت کې د ټولو نه ټاپ پرایورټي لومبۍ چې دا هغه د منشیاتو خلاف 1 پوینټ ایجنډا او بیا اسپیشلی د آیس خلاف ده مونږه په زما په دې دوه هفتو کې تقریبا 100 کیلوګرام تقریبا چې په دې کې 94 په یو ځای باندې یو پرچه ده چې هغه د لاست 14 ایئرز کې ټول نه غټه ریکوري ده د کرک په هیستوري کې خو زه بیا هم دا وایم چې زه په دغه نه خوشحالېږم چې مال یو پرچه د 500 کیلوګرامو کې بلکې زه باندې خوشاله یم چې د کرک عوام ماته وایي د کرک قوم ماته وایي چې زما په کلي کې معیشت فروشي یا ختمه شوه یا کمه شوه یا څه فرق راغلی نو زه انشاءالله لومبۍ د کرک عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې راوځئ موږ سره کوآپریشن وکړئ د پولیس ټوټل سټرنث چې دی دا ډېر کم دی یو تاړه کې 7 او 8 سپایان دي نو موږ سره سیکرټ انفارمیشن زه دا نه وایم چې تاسو ماته کولم کوله دغه د منشیات خلاف راوځئ بلکې انفارمیشن را کولای شي او لږ په موږ اعتماد وکړئ ان شاء الله تاسو په اعتماد به پورا راځو سرجی ځلې کې اورال دی امن او امان څه صورت حال د لشکره په دې نو نه تروچه د چونکې تاسو already ویزه پېښور کې پاتې مردان د نمخ کې دی په عموما already comparatively crimes د ماشاءالله ډېر کم دي او دا غي وجه دا د تعلیم یافته خلک دي ایجوکیټډ خلک دي د کرک دلته غټې مسلې چې دي د ګیس د بجلی مسلې دي کم چې دي کې د دې نه معدنیات دي کا پټرولیم دي کا ګیس دي کا یورانیم دي ا دې لوکل عوام سره ایشوز دي او د حق بجانب دي په ډېرو مسلو کې نو زه دا ریکوست دی ته کوم بغیر دې چې اړو خروډون ته وځي اړو خروډون ولاړی راشي موږ سره کېنئ موږ به ستاسو دا مسلې ورسوو ډي سي صاحب اویلیبل دی سیول ایڈمنسټریشن شته موږ به کوشش کوو چې په بچیت باندې حل زبا کوشش دا دی چې هر مسله هر یو پرابلم کې کا دا کیس د پراپرټیز مسلې وي د جایدادونو مسلې وي چې په جرګې حل ما د نامخ کې چونکې ان ام ډیز کې هم الته موږ زیات تر جرګې پریفر کړی نو موږ د مشرانو ته ویو چې را مخکې شي لومبۍ به جرګه کوو که جرګې نه مسله سوال نشوه نو بیا به عدالتونو ته زما کوشش دا دی چې د کرک عوام قوم خپل د دې عدالتونو چکرونه د دې مسایلو نه وباسو او په جرګې مسلې حل نو اورال ماشاءالله د دې کرایم ریټ ډېر کم دی کمپیر ټو پېښور یا مردان یا نور ځایونه نو دغه سچویشن سرجی د کرک عام خلک چې کم دي یا پولیس چې کم دی هغه ته څه پیغام ورکول غواړي زه الله تعالی چې کوم مونږ هر سړی کا سچو دی کا ډي اس پي دی کا کانسټیبل دی په کومه کورسای کم طاقت بونګ الله تعالی را کړی دی دا د الله امانت دی دی کې کچا میس یوز کو د خیانتو د قران الفاظ دی د امانت ته موږ سره د امانت مقصد صرف دا نه دی چې شل روپۍ دی راکې واپس دی کم سړی چې په کومه وخت ناست دی موږ الله تعالی ډېر غټ پاور طاقت په دې لحاظ سره را کړی دی چې د خلکو د عوامو خدمت کولی شو ما پولیس ته دا ریکوست دی چې د عوامو خدمت وکړي د قوم خدمت وکړي د کرک د عوامو خدمت وکړي همدغه زما میشن دی او زما دروازې ټول کرک قوم دپاره ټول پښتنو دپاره کولو دي اني ټایم د کرک عوام راتلی شي هر څه مسلې چې وي دغه زما خپل پولیس ته هم ریکوست دی دروازې کولو کوي
څه شکایت ته چا سوي پولیس خلاف ډایرکټ راځي او ان شاء الله سال کوي. مهرباني کتونکو دا ډي پی او طارق حبیب صاحب چې په مختصر وخت کې تاسو ته هغه یو جامع پیغام اوریدلو چې هغه د منشیاتو خلاف دی هغه کوم اوسه پر اقدامات کړي دي یا په فیوچر کې هغه څه پلان لري او هغه نه علاوه هغه وی چې د مو دروازې عام ولست پر هر ټیم کولو دي چې چا څه قسم د تکلیف وي ډایرکټ مو ترسي مو سره رابطه کوي. ډیره مهرباني کتونکو، السلام علیکم.